حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. زما ډیر قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناستو پرده نشینو خویندو میندو، الله تبارک و تعالی مونږ او تاسو ته بشمیره انعامات بشمیره نعمتونه راکړي دي. قرآن پاک کې الله جل جلاله د نعمتونو د تذکرې او د نعمتونو د شمیرې په باره کې فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که تاسو د الله تعالی د نعمتونو شمیر کول غواړئ، ګنتی کول غواړئ، لا تحصوها، تاسو به کله هم دا او نشمیره. دا نعمتونه د الله تعالی دومره ډیر دي چې تاسو یې شمیرلی نشئ. د الله تعالی نعمتونه چې شمیره ځان به ډیر ستړی کې، خو نعمتونه به او نشمیرلی شئ. مونږ تاسو سره د الله تعالی بشمیره نعمتونه بشمیره احسانونه دي او د هر یو نعمت په بدله کې مونږ او تاسو لا پکار دي چې مونږ بر وخت د هغه نعمت شکریا ادا کو. مونږ او تاسو سره دا یو فکر دی چې کوم نعمتونه الله تعالی را کړي دي دا بسنګ زمونږ تر اخره پورې نصیب شي، او چې کم نعمتونه زمونږ او ستاسو دي په دې کې نور اضافه دا بسنګ کیږي. نو مونږ سره غټ فکر دی چې کم نعمتونه دي چرته دارانه الله وانخلی، او چې کم نعمتونه نشته هغه بسنګ الله تعالی راکي. دې مسئلې حل الله تعالی قرآن پاک کې ذکر کړی دی. فرمای لئن شکرتم لازیدنکم، کچره تاسو زما د نعمتونو شکریا ادا کړله، لازیدنکم نو خامخا دا نعمتونه بدر لزیات کم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او که ناشکری تاسو وکړله بیا زما عذاب سخت دی. نو د الله تعالی عذاب دا پدری قسم وی. یو خدا چې دا کم نعمت ورکړی دی دا به واخلی. دویم خبر عذاب بداوی چې کله الله تعالی خفشی نو نور نعمتونه ورکول بند کی، د نور نعمتونو دروازه په بند شي. او دریم عذاب په آخرت کې بوي، د جهنم د اور د لمبو په شکل کې بوي. الله تعالی دې مونږ او تاسو له ډیر انعامات او نعمتونه راکي او د عذابونو نه دې الله تعالی وساتي. د الله تعالی ډیر زیات نعمتونه دي، کچره شمیر یې سو کول غواړي نو شمیرلی یې نشي. علما فرمایي چې که یو بنده دا ووایي چې زه په تمام روی زمین باندې څومره د خاورو او د شګو ذرات دي دا شمیرل غواړم، نو دا ډیره مشکله ده خو ناممکن نه ده. دا ممکنه ده. په تمام روی زمین څومره ځنګلات دي، په هغې کې چې څومره شنې پاڼې دي، یو بنده وی چې زه دا شمیرل غواړم نو دا ممکنه ده. کېدای شي پوره شي او شمیرلی شي، اگر چې عقل نه بعید خبره ده خو بیام
امکان د دې خبرې شته. خو د الله تعالی د نعمتونو په باره کې الله تعالی فرمایي چې دا تاسو نشئ شمیرلی. دومره ډیر نعمتونه دي چې بنده یې شمیرلی نشي. مونږ که دا نعمتونه شمیرو نو چې کم مونږ ته فایده راکوي هغه به مونږ نعمت ګڼو، او چې کم زمونږ په فایده کې نه راځي هغه به مونږ ته نعمت نه ښکاري، حالانکه ټول به زمونږ دپاره نعمتونه وي. او دا بعضې څیزونه زمونږ خوښ دي نو نعمت راته لګي، او بعضې څیز مونږ ته ناګوار دی او مونږ ته ناخوښه دی نو هغه بیا مونږ نعمت نه ګڼو. باران دا د الله تعالی رحمت دی او دا د انسان د پاره بقا ده، دا لوی نعمت دی. خو کله کله ډیر شي نو بیا هم نعمت وي، خو بنده پې تنګ شي دته دا نعمت بیا نعمت نه ښکاري. د نور دا ګرمایش دا نعمت دی، خو چې کله ګرمي زیاته شي نو دا د بنده ته نعمت نه ښکاري، حالانکه بیا هم د دپاره دا فایده مند دی، د دپاره بد نه دی او دا نعمت دی. او چې دله تکلیف ورکوي نو دی وی دا زما دپاره نعمت نه دی. مرګ د انسان دپاره د الله په نعمتونو کې یو نعمت دی، خو انسان دې ته نه خوشحالیږي نو دې دا نعمت ګڼي نه. نو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې الله رب العالمین بې شمیره نعمتونه مونږ له راکړي دي، څه پکې مونږ نعمتونه ګڼو او څه مونږ ته نعمتونه نه ښکاري، حالانکه دا ټول نعمتونه دي او د الله تعالی د ټولو نعمتونو شکریا ادا کول پکار دي. شکریہ ادا کول ستوي چې کم نعمت بنده ته ملو شي په هغه نعمت باندې د خوشاله اظهار کول د ته شکریہ وي. مثلا انسان له الله تعالی سترګې ورکړي دي نو د دې سترګو په برکت باندې دته د هر شی ښکاري په نظر راځي، تمام رنګینې د سترګو د دې نعمت په برکت دی پیژني او دې ته خبرېږي. نو انسان له الله تعالی سترګې ورکړي دي، په دې باندې دی د خوشاله اظهار وکي او الله تعالی ته آواز وکي الحمدلله، تمام تعریفونه الله تعالی لره دي چې مال سترګې راکړي دي، ړوند نیم پیدا کړي. نو دیتا د دې نعمت شکریہ ادا کول وی. یو بنده د اغل الله تعالی جب ورکړي دو پاغه کې د خبرو کولو طاقت الله تعالی اخودل دی، نو د جب په وجه اظهار مافي ضمیر کوي، د پزړه کې کم خبرې زی راځي او کم رازونه پکې پراته دي، د هغه خبرو د هغه رازونو اظهار د په بل څه نشي کولی، دا په جب باندې الفاظ ادا کوي بل ته پیغام ور کوي. نو دا جب یو ډیر لوی نعمت دی، اوس د دې نعمت شکریا دا چې دا بنده وی الحمدلله چې مال دې جب را کړی دو، په جب کې طاقت او د گویای اثر دې اخاو دې. عرض دا چې د انسان دا ټول بدن دا نعمت ته، د انسان د دې ټول بدن په بدله کې شکریا ادا کول پکار دی. حدیث مبارک کې راغلی چې هر انسان باندې د سحر په وخت کې د خپل بدن د جوړونو د تعداد مطابق شکریا لازم وي، واجب وي په، او دا شکریہ به په صدقې سره واجب وي. یعنی هر انسان باندې د ټول بدن د جوړونو د تعداد او د شمیر مطابق صدقه کول هر سحر واجب وي. په بدن کې 360 جوړونه دي، اوس د دې 360 جوړونو د یو جوړ په بدل کې صدقه کول واجب دی. نو چې فرض که مونږ ډیر نه ورکو او د هر جوړ په بدله کې 1 روپۍ ورکو، نو د 1 روپۍ د یو جوړ په بدل کې 1 روپۍ او د 360 په بدل کې
360 روپے شوې. نه یو ورځ وي، 2 ورځې وي، هفته وي، میاشت وي، نو اسانه د څوک به پې تنګ نشي. او چې چاله الله ډېر مال حال ورکړی دی هغه به پې ټول عمر تنګ نشي. هغه دپاره 360 روپۍ صدقه کول هر سحر دا د هغه دپاره هېڅ مشکل نه دي. خو چې کوم غریب بنده دی نو دا غریب بنده چې صدقه ادا کوي روزانه 360 روپۍ ادا کوي نو دا خو غریب دی، دی به دا د کمې روړي. نو د ده نه خو بیا دا صدقه واجب ده او د ده نه پاتې شوه، د ده نه پاتې کېږي نو دی به ګناهګاري. نو د دې ګناه نه د بچ کېدو دپاره خان او غریب ټولو ته دین اسلام یو حکم ورکوي. ښکلی پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وایي کله چې یو بنده د سحر په وخت کې نور راوخیږي او د نور د راختو 2-3 ګنټې تېرې شي او د چاشت مونځ کوي، زنانه ورته د ساختي مونځ وایي، نو دغه د چاشت دغه نفل دی خوښه خپله ده چې 2 رکاته کوي که 4 رکاته کوي یا د دې نه زیات د چا طاقت چې څومره کوي. نو حدیث مبارک کې راغلی چا چې د چاشت مونځ وکړو الله تعالی دې بندله د چاشت د مونځ په بدله کې دومره ثوابونه ورکي چې ګنې دې بنده د ټولو جوړونو د هر جوړ شکریا ادا کړله او د دې چې کومه صدقه په د واجب و هغې ادا کړه او غاړه ازاده شوه. نو الله تعالی مونږ او تاسو له دا بدن را کړی دی، روغ جوړ صحت را کړی دی، نو د دې صحت او د بدن په بدله کې شکریا ادا کول پکار دی. په دې باندې زمونږ نعمتونه زمونږ کیږي او ورسره فایده مونږ ته دا رسیږي چې نعمتونو کې نورم اضافه کیږي. خو بیا مونږ او تاسو صرف د خولې په شکریا کې لګیایو، هر وخت لاک شکرونه دي، داسې الفاظ وایو، الحمدلله وایو، نو دا نه چې په دې ثواب نه کیږي، بېشکه دا ذکر دی او په دې ثواب کیږي. خو شکریا یوازې د ژبې پورې محدود نه بلکې ورسره عملاً شکریا هم ادا کول پکار دی. شکریا دا په 2 قسمه ده، یو ته ویلی شي شکر لسانی او یو ته ویلی شي شکر عملی. شکر لسانی دا دی چې زه ته یو شان د نعمت په قدردانۍ کې هر وخت الحمدلله 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 وایو، دې ته شکر لسانی وای په ژبه سره شکر. او یو دی شکر عملی چې انسان عمل داسې وکړي چې پاغې الله تعالی خوشحاله شي چې دې بنده خو دا نعمت په صحیح ځای کې استعمال کو، نه دې ته شکر عملی وای. مثلا انسان له الله تعالی سترګې ورکړي دي، نو دا سترګې بېشکه چې لوی نعمت دی او په زبان سره ویل پکار چې الحمدلله ماله دې سترګې راکړي دي، تمام رنګینو ته پې ګورمه، نو دا خو زبانی شکریا شوه، په دې ثواب کیږي. خو کامل ثواب او د دې نعمت کامل قدردانی دادا چې ته دا نعمت په سم ځای کې استعمال کې چې د دې کوم عمل دی چې هغه عمل د شریعت په دایره کې دننه وشي. نو د سترګو استعمال دا د شریعت مطابق وکا، مثلا خانه کعبه مبارک ته په وګوره، دا د دې نعمت قدردانی دا. دارنګه د خپل والدینو مخ ته په وګوره، دا د دې نعمت شکریا ده. دارنګه د عالمانو صاحبانو مخ ته په وګوره، دیدار وکا، دا د دې نعمت شکریا ده. قرآن پاک ته په دې سترګو وګوره، دا د دې نعمت شکریا ده. خپل بیبي او خپل بال بچ ته په نظر د محبت او شفقت وګوره، دا د دې نعمت شکریا ده. دا سترګې د ناروا کارونو نه وساته، ناجایز ځایونو ته کتلو نه ځان وساته، نو دا د دې نعمت شکریا ده.
نو هر یو اندام دغه شان په صحیح ځای استعمال کا. دا ژبه ده په دې باندې ښه م ویلي کېږي، بد هم ویلي کېږي. ته د دې ژبې شکریا داسې ادا کا چې په دې ژبه باندې ښې خبرې وکړه، خلکو ته خیر خور کا، د شریعت احکام ذکر کا، خلکو ته فائدہ ورسوه. دا د ژبې شکریا ده. د غوږونو شکریا دا ده چې قرآن پې ووره، د شریعت احکام پې ووره، د والدینو خبرې پې ووره، د عالمانو خبرې پې ووره، د الله دین نزان خبر کا، قرآن ووره، احکام ووره. نو دا د دې غوږونو شکریا شوه. او د غوږونو د ګناهونو نزان اوساته، غیبت پې مور په دې الله تعالی خفه کیږي. او دا د نعمت په غلط ځای کې استعمالول دي. نو هر یو نعمت ما دا 2-3 اندامه یاد کړل. د انسان د بدن هر یو حصہ دا په سم ځای کې استعمالول پکار دي. دا د نعمت شکریا ده. او که په غلط ځای کې استعمال شي نو دا بے قدری ده او په دې باندې الله تعالی خفه کیږي. او 3 قسم عذاب بیا په انسان باندې راځي. یو خدا چې کم نعمت ته غلط استعمال کو، د شریعت خلاف ورزی دی وکړه، الله دې په ناراضه کو، نو دغه نعمت په بدله کې تا باندې 3 عذاب برازي چې تا شکریا نه ادا کړې، ناشکری دې کړې ده. یو عذاب دا چې دا نعمت بدر نه والی. دویم عذاب دا چې داسې قسمه نور نعمتونه به در باندې بند کې نه بدر کوي. او دریم عذاب دا چې آخرت کې سزا د اور د لمبو په شکل به ملاویږي. نو د ناشکرۍ نه ځان ساتل او ځان هر وخت شکر گزار جوړول او د الله تعالی فرمان برداری ځان کې راوستل دا ډیر فائدہ مند دي. حدیث مبارک کې راغلی دی پخوا په زمانه کې یو 3 کسانو پاغوی باندې د الله تعالی د طرف نه امتحان شوی وو. هغې 3 واړو ته مصیبت رسېدلی وو. یو په سر باندې گنجی وو او یو په بدن په سرمن کې مرض وو او خلکو به تکرکه کولا، او دریم پسترګو نابیناو. دا 3 واړه په دې تکلیفونو کې مبتلاو د الله تعالی د طرف نه آزمایش شو. الله تعالی د دوی امتحان کوي. نه یو فرشته یې را اولېږله او دغه فرشته د گنجیله ورغلې د پسرې ویښته نشته. دغه فرشته دله راغله او ورته وی چې تا ته څه تکلیف دی. نو دا پسر چې ویښته نشته، دا بنده ورته فریاد کوي، وی ما ته دا تکلیف ته چې پسر مې ویښته نشته او زه چې کله بهر اوزم نو خلک را پسې خاندي او ټوکې خنداګانې را پورې کوي. د دې د وجې بار اوزم نو چې بار نوزم کاروبار باندې مې اثر پرېوتی دی، حالات مې خراب دی. نو دا فرشته ورته وی چې زه به درته دعا وکما، کاروبار به دیم ټیک شي او ورسره د سر ویښته به دیم را وخیږي. دغه فرشتې ورته دعا وکړله. نو د دې بنده په سر ویښتم را وختل او د اوخي یو بچی یې ورله ورکړی، دا ساته او بیا وخت پس به دا درته زیاتیږي او د دې نه به مالدار شي. دا سړی ډیر خوشاله شو، دعا قبول شو، په سر ویښتم راوختل او لږې ورځې پس دغه د اوښې بچی غټه شوه او د هغې بچي جوړ شو او د هغې نه یو لوی فارم جوړ شو. دغه دویم بندله دا فرشته راغلی ده چې کوم په بدن او په سرمن کې مرض او خلکو به تکرکه کوله، ځان به یې نه ساتو. نه دله دا فرشته راغلی د وی بنده څه حال دی؟ وی دی ورته وی چې زما ډېر بد حال دی، پریشان یم، هر چاله چې ورځم خلک رانه کرکه کوي، سرمن کې مې مرض دی، بیماري د دې د وجې خلک رانه نفرت کوي، نه د دې د وجې کار روزګار هم نشته.
دا فرشته ورته وی چې دا د غوا بچی واخله ځان سره که پال پریز او خیال ساته دا به غټه شي د دې نه به کاروبار روان شي او زه درته دعا کوم اوس به د سرمن دا مرضم ختم شي الله به دې ټیک کړي چې دعا یې ورته وکړه فورا سمدستي د دا سرمن مرض ختم شو روغ رمټ شو او هغه سخی د غوا بچی رو غټېدی او څو ورځې پس بچي شو او د هغې نه پس د غواګانو یو لوی فارم ته جوړ شو. دغه پسترګو نابینا دریم نمبر کس دل دا فرشته راغلی دا د انسان په شکل او دغه فرشته ورته وی چې څه حال دی وی دی ورته وی چې زما د نظر د لاسه مانه هر څه پاتې دي سترګې ړندې دي بار ګرځېدی نشم بل ته محتاج یم د دې د وجې کاروبار هم نشم کولی نو سخت حالات تیریږي. دا فرشته د انسان په شکل دلم راغلی د توي د چیلې دا بچی واخلا ځان سره کا د دې خیال ساته خدمت کوه چې دا غټ شي بچی به راوړي د هغې نه پس به تا ته ډېره فایده ورسېږي او زه درته دعا کوم نظر به دې سم شي. لاسې پورته کړی دی ده ته دعا وکړه یا الله سترګې سمې کې نظر پکې راولې د چې دعا واورېد او امین وشو نو د فورا سترګې رڼا شو هر څه په نظر راتلل شروع شو. لږې ورځې پس د چیلې دغه بچی غټه شوې ده او د هغې نه بچي شو ورو ورو د چیلو یو لوی ریوړ او رما او فارم ته جوړ شو. اوس موده تیره شو خلکو نه د دې دغه درېو واړو مجبور خلکو دغه حالات ایر شو. ډیره زمانه بعد دغه فرشته د یو سائل په شکل الله تعالی رالیږلی د دې بنده امتحان دپاره چې د دې درېو واړو امتحان واخلي. اړومبې چې په سر ګنجې هغه له دا فرشته د سائل په شکل راغلی ده ورته وایي محتاجه یما مال څه راکه د الله په نوم باندې وایي دغه چې په سر ګنجې شوی اوس سم شوی دی او د اوښانو فارمې دی وایي او ورته وایي چې ما سره دې وخت کې څه نشته نو دا سائل ورته وایي چې دا کم اوښان ګرځي نو که روغ اوښ راله نشي راکولی نو خیر د دې یو بچې د الله په نوم راکا نه دې ورته وایي چې دا څنګه تاله د الله په نوم درکم خلک چې ته لږ روپۍ دوه وغواړي نو ته روغ اوښ غواړي یا یې بچې غواړي دا خو نشي کېدی. سائل ورته وایي خیر د الله په نوم یې درنه غواړم د الله په نوم خو هر څه که راکې کم دي. دې ورته وایي چې نه زه د الله په نوم تعالی نه در کوم. نو دا سائل ورته وایي چې ګوره سم دی نو الله در کړي دي نو که ته پکې یو مال راکړي نو دا مالدار بنده ورته وایي چې مال الله څنګه راکړي دي دا خو ماته د خپل پلار نیکه نه پاتې شوی مال دی ګوره اصل یې خطاو هغه اصل خبره د ده نه ایره ده او دې هغه خبره ایروي چې دا خو زه غریب وم تنگ دست او فقیر دا خو مال الله را کړي دغه حقیقت ایر کړی دی. نو دا فرشته سوالګري په شکل ورته خیره کوي وایي زه په زوړ حال دی الله کا چې څنګه دا فرشته د هغه ځای نه راوتې ده دغه سړي د سر نه ویښته هم دوړېدلي دي او په هغه اوښانو مرض راغی ټول مړه شو. دغه دویم نمبر کس چې د هغه بدن سرمن کې مرض و هغه له دا فرشته د سوالګري په شکل راغلی ده او ورته وایي چې د الله په نوم راله څه راکه وایي دغه د میخو د غواګانو فارمې دی دغه مالدار بنده ورته وایي چې ما سره څه نشته وایي دا سائل ورته وایي چې دا دونه میخې ګرځي او غواګانې ګرځي دې نه یو راکه او ته خلک روپۍ غواړي ته دونه غټ شی غواړي نو ته وایي د الله په نوم یې درنه غواړم د الله په نوم خو که ته هر څه ورکړې نو دا کم دي هر څه الله درکړي دي او ته وایي څه هر څه الله راکړي دي دا خو الله نه ما ته خپل خاندان مشرانو نه پاتې شوي دي دا الله خو نه دي راکړی. نو دا فرشته ورته وایي چې خزا الله تعالی دې په زوړ حال کا فوراً په بدن کې هغه سرمن کې مرض زوړ واپس را تازه او را پیدا شو او په غوانو باندې مرض راغی ټول څاروي مړه شو په زوړ حال شو. او بیا چې دی نو دغه اخیری دریم نمبر کس دی دا فرشته د سوالګري په شکل راغلی ده ورته وایي چې ماله د الله په نوم باندې څه راکه نوې دغه د چیلو مالک پاسې دو ورته وایي چې تا د الله تعالی خوندور او معتبره نامه واغشته نو زه به تاله څه در کوم چې زما سم دي دا ټول د الله د نوم نه قربان دا هر یو شی واخله د الله د نوم نظار او قربان. نو بیا دې
چیلو مالک ورته وی چې ګوره ما سره اسم نو الله تعالی دا سترګې راله روښانه کړې او رڼاداري کړي دي او په دې کې نظر راوستی دی نو زما دپاره دا نعمت دومره لوی دی چې زه نور څیزونو باندې اریان نه یم د الله نوم دې راته واخیسته نو که هر څه رانه اخلې واخله هر یو شی د الله په نوم زه قربانولو ته تیار یم چې ما له دوه سترګې راکړي دي. بیا دغه سائل ورته د درې واړو قصه بیان کړله وي تا نه مخکې دوه کسانو د هغې امتحان وشو هغه ناکام او په زوړ حال شو او زه فرشته یم ستاسو امتحان دپاره راغلی یم او ستا امتحان کې ته کامیاب شوې موږ ته د هیڅ ضرورت هم نشته دا هر څه هم ستا د مبارک شي او د برکت دعا یې ورته وکړله. د دې نه معلومه شوه چې انسان کې کله شکریا او قدردانی پیدا شوله نو الله تعالی دل دا نعمتونه نور هم زیاتی دل سکون آرام راحت چین اطمینان برکت دا هر څه الله تعالی ورکوي خو په شرط د دې چې بس دا انسان د ناشکري نه کوي د ناشکرۍ نه د ځان وساتي. مونږ او تاسو به د الله د ټولو نعمتونو شکریا ادا کوو. الله تعالی فرمایي که زما د نعمتونو شکریا د ادا کړه زیات به کم درلا او الله نه کی که یو بنده د نعمتونو بے قدری وکړه الله تعالی ته دغه نعمتونو والی نور په بن کې آخرت کې د اور د لمبو عذاب ورکی نو الله تعالی نه د نعمتونو د ډېرې دو سوال کو او د ناشکرۍ نه د بچ کېدو سوال کو. الله دې مونږ او تاسو قدردان وګرځي د نعمتونو شکر گزار دیم الله تعالی وګرځي د ناشکرو خلکو د فهرست نه د الله زمونږ او تاسو نومونه وباسي الله تعالی دې ټول شکر گزار کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.